السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا دی ګاجر بوټی، دې ته پرتین یم وایي. دا چې کومه ځګونه شړې پراته وي نن سبا، نو په هغې ځګونو کې دا ډېر کېږي، ډېر زیات کېږي. دا ډېر زیات زهریله بوټی دی. کله چې غواګانې دا وخوري نو اکثر طور باندې د هغو مرګ واقع کېږي که علاج یې برابر ونه شي نو الله. نو دا په مختلفو ځګونو کې، په هغه ځګونو کې په کوم ځګونو کې چې فصلونه اکثر طور باندې نه کېږي، په هغه کې خاص طور باندې کېږي، او په کوم ځګونو کې چې فصلونه کېږي نو په هغې کې هم کله ناکله کېږي چې هغه شړ پاتې شي نو الله. نو د دې بوټي سره د لاس جنګولو نه هم پرهیز وکړئ، ځکه چې د دې نه الرجي کېږي فوري طور باندې. بل دا چې کله تاسو وباسئ نو دا به په لاسپیله باندې وباسئ، لاسپیلې به ورته په لاسوئ نو دا به وباسئ، ځکه دا که تاسو په خپل لاس باندې وویسته نو بیا به داسې ده چې 2 ورځې 3 ورځې به بیا ستاسو لاس په خارښتېږي ډېر زیات، او خارښ کوي، الرجي سازی، کله ناکله نورې مسلې سازی. نو دې بوټي نه ځان وساتئ. هسې یو بل سوچ مې کوو، ملګری دا ځګونه شړ پاتې شوي دي که نه، نو دا زهریله بوټی پکې راختلی. نو کله چې یو انسان هم داسې شړ پاتې شي نو د هغې په ذهن کې مې زهریله خبرې وسي، هغه خبرې چې هغه دین ته، مسلمان ته، د سړي ایمان ته نقصان ورکوي، هغه خبرې د سړي په ذهن کې پیدا کېږي. نو فارغه مه کښېنئ. فارغه کښېناستل چې دا شیطان کار دی. فارغه کښېناستو سره سړي په ذهن کې مختلفې غلطې خبرې راځي، د هغې د وجې نه سړی ایمان په خطر کې پرېوځي. بلکې د فصلداره بوټو شانتې هغه پټی وایي نه، هغه پټي کې یو هم نشته دا بوټی، ځکه چې په هغې کې چې دی نو فصل کرلی کېږي. نو د فصلداره پټي شانتې شئ، او انسان له پکار دی چې خپل فارغ اوقات په دین کې استعمال کړي، دغه شانتې په هغه کارونو کې استعمال کړي کوم چې دنیا یا د آخر خیر پکې، او د هغه کارونو نه سړی ځان وساتي چې په کومې کې د دنیا خیر نه وي، د آخر خیر پکې نه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.